لکه اوس بیماری راغلی ده دا کرونا وایرس مسلمان د پاره د ټینشن ضرورت نشته دی اول خو به مسلمانان دا دعا کوي چې الله زمونږ تېنه حفاظت نصیب که او حدیث مبارک کې راځي چې کله وبایي مرض راشي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هغې وخت کې به طاعون ورته وي وبایي مرض چې د یو نه بل ته لګي او ډېر خلک پې مړه شي نو هغې وخت کې طاعون او دې وخت کې کرونا وایرس یو شی دی نو چې کم کس په دې بیماری کې داسې دغه بیماری وي د یو نه بل ته لګي الله د طرف نه داسې یو وبا راشي نو حدیث مبارک کې راځي چې په دې وبایي مرض کې کم سړی مړ شي هغه شهید دی ناول خدا دعا ده چې الله د تمام امت مسلمت نه حفاظت نصیب که او چې مسلمان پکې وفات شو نو شهید دی خو تاوانیان څوک شول تاوانیان هغه خلق شول چې ایمان یې ونه او په دې بیماری کې وفات شول دنیا م لاړه او اخرت نه م لاس وینځل هغه خلقو دپاره تاوانو چې ایمان یې نه و او په داسې بیماری کې د دنیا نه لاړل مؤمن دپاره تاوان نه دی نو مؤمن باندې چې تکلیف او بیماری راشي نو دا د الله رحمت یې الله ګناهونه ریجي ګناهونه حدیث مبارک کې راځي چې د مؤمن بنده په خپه او لاس کې غنه لاړه شي غنه د دیم الله اجر ورکوي چې د جیب کې یو سیس پروت دی جیب کې دی اچانک دی جیب ته لاس کی په تادی باندې وایي دا دی جیب کې دی هغه دی کې وي نو په دغه ټیم کې هم د ده د اړه ته یو درد ورسي ځکه هغه سیس دی په تادی رالی هغې کې ده ته لږ تکلیف میلو شي حدیث مبارک کې راځي په دې ورلم الله اجر ورکوي په دې هم الله مؤمن له اجر ورکوي نو چې بیماری راشي او مشکل راشي خو چې مؤمن صبر کوي صبر صبر دا د الله د طرف نه ده او الله دې تی زمونږ حفاظت نصیب کړي نو دا هر ټیم کې د مؤمن دپاره حدیث مبارک کې راځي یو بابا بیمارو د دواړو جهانو سردار وله تماشې له راغی د هغه تبه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی الله به دې ښه کي مه خفه کېږه په دې الله ګناهونه ریجي وی نه د الله حبیبه وی دا تبه قارېدلې ده وی دا ما قبر ته رسوي جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته وایي چې ودې رسوي نه حدیث مبارک کې راځي هغې ته بیا هغه مړ کو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا قدر یې ونه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د بیمار خواله لاړ لا بأس طهور انشاءالله مه خفه کېږه هېڅ پروا نشته دی الله دې ګناهونه ریجي مه خفه کېږه بله دعا به یې څه کوله اللهم اشف هذا سعد بیمار دی رضی الله تعالی عنه امام الانبیاء ورغې وی اللهم اشف هذا یا الله دې سعد ته شفا ورکړي اللهم اشف هذا یا الله دته شفا ورکړي نو موږ لم پکار دي چې موږ لاړ شو سړی بیماری یا الله دته شفا ورکړي یا الله دته شفا ورکړي هغه ته وایه مه خفه کېږه د دې بیماری په وجه الله ګناهونه ریجوي او که ګناهونه دې نه نو خیر دی الله دې مرتبه اوچتوي نو یا به دې ګناهونه ریجیږي او یا به دې مرتبه اوچتوي الله نو خفه کېږه ما نو موږ بیمار ته وایو ته د کم ډاکټر نه علاج کوې وایي د پلانکي نه وایي یاره خدای دې رحم وکړي خو هغه نه خو چې چا علاج کړی چې هغه مړه دي نو هغې بیمار لړه پرېواسو ستا څه بیماري ده کینسر یاره د دې نه خواړو رغېده شته نه خو خدای دې روغ کنو نو چې بیمار ته دا خبرې وکړي نو تا خو وله خړه وغورځو بیمار ته به د تسلی خبرې کوي مه خفه کېږه الله به درله شفا درکړي مه خفه کېږه